السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران ورونو بایګانو یو ځل بیا تاسو ټولو ته هرکلی وایو په پښتو کوډر کې. نننی زموږ ټاپک چې دی هغه هم د ویب ډیزاینینګ د حوالې سره دی. بدې کې به مونږ HTML کور کوو. صحیح ده. HTML خو پراپر به نه کور کوو، صرف به د دې بلو پرنټ ګورو، د دې طریقه کار به ګورو، د دې سټرکچر به ګورو چې HTML بیسیک دی کې کوم ټیګز دي، د هر ټیګز سره زموږ څنګه امپروومنٹ راتلی شي په ویب سایټ کې. صحیح ده. نو راځئ خپل سلایډ طرف ته ځو. اولنی که تاسو کتلی شئ زموږ سره چې کوم سلایډ دی دلته دی HTML is not a collection of tags. نو د دې مقصد دا دی چې HTML صرف دا نه دی چې صرف collection of tags دی، صرف تا tags ورکړو بس div وغیره دا دی یوز کو، پیراګراف دی یوز کو. دا یو پراپر سکیلیټن دی، آرکیټیکچر دی د هر ویب سایټ لپاره. دا نه چې د هر یو ویب سایټ جدا جدا پلوي. نو که تاسو له مثال درکم، تاسو یو ای کامرس جوړوئ نو بدې کې تاسو ټیګز یوز کوئ، نو ډیو سره سره تاسو بدې کې سیکشن جوړولی شئ. سیکشن مطلب ډیل سیکشن شو، بیا د دې نه علاوه کم کیروسل چې دی د هغې لپاره سیکشن شو، داسې نور چې کم سیکشن یې لګي هغه جوړولی شئ. نو سره یو پراپر ویب سایټ او ان فیوچر یو بل ډیولپر یا یو بل ډیزاینر په دې ستا به د پروجیکټ کار کوي نو هغه ته اسانتیا یې بدې کې. زمونږ سره چې په دې کې اولنی کم پیج دی نو دلته چې دی د ماسټر پلان چې کوم دی هغې حوالې سره ده. مثال د دې چې کوم سټرکچر دی د دې حوالې سره خبره ده. نو که تاسو کتی شئ زمونږ سره په دې کې ذکر چې دی هغه د بوډي دی، د هیډر دی او د نیب دی او د مین دی او د فوټر دی. صحیح شو. نو د دې هر یو ټیګ جدا جدا کار دی. که تاسو د بوډي وګورئ نو بوډي کې چې لیکلی شوي دي د ویزیبل کانټنټ ایریا، دلته چې هر هغه کانټنټ چې کوم تا ته په ویب سایټ ښکاري دلته ټول مونږ لیکلي وي هغه ته شو کېږي. صحیح ده. که تاسو د دې هیډ بوډي سره په لیفټ سایډ وګورئ نو دلته هیډ یو سیکشن دی. نو په هیډ کې چې دی دلته زموږ سره میټا انفارمیشن، ټایټل او لینک ریسورسز وغیره چې کوم دي هغه استعمالیږي. صحیح شو. لکه CSS وغیره داسې نور چې کوم فایل دي هغه موږ په دې کې کور کوو. بیا هیډر دی، هیډر کې زموږ د ویب سایټ انټرو رااله، زموږ نیویګیشن راغی، زموږ لوګو رااله، زموږ د سایټ ټایټل وغیره یو شی بل شی پکې راغی. نیف کې زموږ مینیو لینکس راغلو، لایک نیویګیشن راغی او دلته چې موږ خپل اورډر لیست په دې کې هم جوړولی شو، ان اورډر لیست هم جوړولی شو. هغه بعد کې خبره ده چې کله کوډینګ طرف ته موږ ځو. دریم زموږ سره چې کوم څلورم دی مین دی. مین کې زموږ سره هر هغه کانټنټ راځي چې موږ جوړو، لکه سیکشن جوړ کو، په سیکشن کې موږ خپل کار کوو. نو دې مین کې کولی شو، مین کې موږ ټول کار اپلای کولی شو. په دې کې زموږ سره مین کار کېږي. که مثال سیکشن جوړ شو، کارډ ډیپ جوړ شو، کارډ جوړ کړو، موږ به دې کې ایډجسټ کوو. فوټر کې زموږ سره د سایټ انفارمیشن لرو چې کوم موږ ته په بوټم سایټ کې پکاري نو هغه به پکې موږ یوز کوو. دویم سلایډ چې کوم دی په دې کې بیسیک چې دی ذکر د هغه ټیګز دی چې کوم سره زمونږ د ویب سایټ چې دی هغه د سرچ انجن او نور چې داسې د براوزر چې ریډیبلیټي چې کوم ده هغه د دې سره زمونږ ډېره ښه شي او سیکیور، مطلب سیکیور خو نه، یو قسم فایدهمند شي د هر هغه یوزر دپاره که څوک تھرډ پارټي دغه یوز کوي. لکه اسسټیو ټیکنالوژي به دې کې خبره شوې ده. نو مطلب که څوک میګنیفایر یا بل څه ټول یوز کوي نو هغه دپاره اسانتیا وي. که اولنی ټیګ به دې کې ګورئ زموږ سره سیکشن دی، نو دا چې دی ګروپ ریلیټډ کانټنټ وغیره، پروډکټ لیست وغیره به دې کې موږ کولی شو، بلاګ وغیره یو شی بل شی. بیا آرټیکل، نو دلته نیوز ټایپ چې موږ آرټیکل چې دی بلاګ انټري وغیره کولی شو. لایک اخبار چې دی اخبار کې موږ جدا جدا آرټیکل چې مثال ته دا دی دلته دا دی. بیا سایټ کې چې دی زموږ سره مثال که موږ ایډ ولګو هغه پکې موږ کولی شو، سایټ ته ایښودی شو. اور بیا چې سلایډر چې کوم دی، سلایډر کانټنټ مراد دا ده چې کوم زموږ د ویب سایټ یا ایډمن ډیشبورډ چې تاسو وګورئ نو په هغې کې زموږ سره یو طرف ته سایډ مینیو راځي، سایډ بار راځي، نو هغې لپاره موږ یوز کولی شو. بیا زموږ سره لاندې که تاسو وګورئ نو also consider figure and pick caption for images with caption. صحیح شو. دا د دې لپاره یوز کېږي images caption وغیره. ها دلته چې تاسو وګورئ why purpose built material matters. صحیح شو. Semantic HTML is not just a best practice, it's a strategic advantage, a well defined structure.
لکه مثال زموږ سره چې دا سلایډ دی بیسیک دا د دې حوالې سره دی چې د ایچ ټي ایم ایل کوم سیمانټیک ایچ ټي ایم ایل چې دی د دې ضروري ولې ضروري دی نو راځئ په دې باندې لږ ډسکس وکړو د ټولو اول تاسو کولای شئ امپروو اس ای او نو دې سره چې دا ستا اس ای او چې دا هغه به سټرونګ وي ستا سرچ انجن چې دی هغه به اسانتیا وي ستا په دغه کې ویب سایټ ریډ کولو کې ستا ویب سایټ پوینټ کولو کې بیا چې زموږ سره انهانس اکسیسیبিলিټي دا نو سکرین ریډر چې کوم یوزر دی هغه لپاره به د اسانتیا وي بس خبره ده تاسو به دې باندې بار بار ما ذکر کړل نه ورکه ضرورت نه وي دومره خو بیا هم لکه کو یو یوزر غواړي اته اسانتیا وي بیا چې بده کې د سمپلیفایز مینټیننس نو د دې دا مطلب دا دی ان فیوچر کستانه دا کوډ چې ته هاند اوور کې خپل کلاینټ ته د کلاینټ چې د ان فیوچر کو بل یو ډیولپر یا بل یو ډیزاینر ته دا کوډ حواله کوي نو هغه چې دا کوډ په اسانۍ سره ډیبګ کول شي او چینجز پک کول شي د خپل کوډ د سي ډول پکاري مثال کمنټ لاین وغیرہ پکې یوز کایو شي بل شي د سره یو پراپر ستا سټرکچر وشي ها دریم پیج زموږ سره د دې حواله سره هیډینګز حواله سره زموږ سره ټوټل هیډینګز چې هغه شپږ دي هر یو هیډینګ چې د هغه جدا جدا سایز وي لکه مثال ټیکست ته نورمال ټیکست یوز کینې هغه د سایز ورکې په هیډینګ یوز کینې هغه الریډي ستاسو سره یو پراپر سایز باندې شي دا غي خپل یو بولډ وغیرہ حساب کتاب سره تو خپل ایڈجسټ کول شي لکه H1 چې هغه د پیج ټایټل یا غټ چې کوم ټیکست موږ شو کول غواړو غیر پر یوز کول شو بیا چې دویم چې کوم د مین سیکشن دریم سب سیکشن انذر سب سیکشن دا هر یو جدا دغه باندې موږ یوز کوو دا یو فلو ده دې سره به زموږ ویب سایټ یو خپل لوک کې راځي او د دې چې کوم ډیزاین دا هم د موږ سره ډېر خپل وي نو ټوټل شپږ هیډینګز دي او دا هر یو هیډینګ جدا جدا سایز دي د هر یو هیډینګ جدا جدا لوکی صحیح ده ازي خپل سلورم نمبر پیج سدو نو تاسو دې خو ګوري فرنیشینګ وذ کانټینټ الیمنٹ نو دا هغه کانټینټ الیمنٹ حواله سره خبره ده چې کم زمون په ویب سایټ کې چې دی هغه استعماليږي هر هغه ویب سایټ چې هغه د هر سره ریلیټډ وي دا دغه کیږي کته شي each content element serves a distinct purpose adding layers of meaning and functionality to the page structure صحیح ده نو مطلب دا چې کوم content element چې دی هغه واضح یو کردار لري یو واضح معنی لري لکه پیراګراف شو دی د دې مقصد د پیراګراف ټیکست ای شو نو هایپر لینکس فور نیویګیشن یا د نور څه لپاره استعمالول شي نو نورمالي دغه لپاره استعماليږي ویب سایټ لینک ته پکې ورکو راغی یوزر کلیک کوس بل ویب سایټ ته ریډایرکټ شو بیا زموږ سره بٹن دی نو بٹن چې دی موږ کلیکیبل ایکشنز وغیرہ انټریکشنز وغیرہ باندې کولای شو فارم وغیرہ کې ان اورډر لیست د موږ په نیویګیشن کې یو اورډر لیست جوړ کړو یا یو لیست جوړ کړو هغه باندې مونږه سی اس اس وغیرہ پرې یو کو نه راغی یو لوک راشي ایمیج شو نو ایمیج کې کوتا څو ګورې زموږ سره د الټو سپین دی ایمیج بیسیکلی الټو سپین الټ لري د دې لپاره کته اس یو کې نو بدی کې ستا اس یو امپروو شي د دې سره چې ستا یو ایمیج دی هغه نوم دی مثال هغه کپڑے د کپڑے د یاد شي د بوکس ته نو بوکس نوم کو تور کې الټ کې نو الریډي خو سرچ انجن ایمیج نه ریډ کوي نو سچ کوم الټ نه په الټ کې چې کوم ټیکست پروتي هغه به ریډ کوي لکه مثال چې یو بوک وتا انګلیش بوک ته یو سرچ کو نو هغه کستا الټ کې ټیکست سټي نو اس یو سرچ انجن چې دستا پر رنګ کی او سره ویب سایټ اس یو خوي نو فرنٹ راشي ها نو د دې پنځه وانه ټیګو یو صحیح معنی لري او صحیح وضاحت لري که تاسو ورته غوړ کې د هر یو جدا جدا معنی ده پنځم چې ده دلته زموږ سره د یوزر انپوټ حواله سره خبره کیږي مثال لکه زموږ د یوزر فارم ده ان لوګین فارم په دې کې زموږ سره څه وي اول زموږ سره چې ده یو فارم وي هغه کې انپوټي انپوټ مطلب په کوم کې چې موږ د یوزر نه ټیکست اخلو لیبل په لپاسه دې کې پلیس هولډري مې کته فارم جوړ شي فارم نو په فارم کې موږ اکشن ورکو نو هغه اکشن چې کوم پیج ورکو یا کوم اے پی آی ته موږ هیټ کوو
بیا لیبل کار سے لیبل مطلب د ټیکسټ باکس یا انپوټ چې کوم انپوټ فیلډ دی په دې لپاره چې کوم لیبل لګي یا مثال دا لیبل یو ټیکسټ باکس د مو سره یوزر نیم د پاسه کې موږ لیبل کولی کو یوزر نیم یوزر ته ډیفاین شو چې یار ټیک یوزر نیم کوم پلیس هولډر مو استعمال کو بیا هم کوم لیبل استعمالو یو پراپر لوک راځي یو خپل دې سره یو خپل شکل زموږ د ویب سایټ راشي زموږ د فارم راشي بیا که ته ملټي لاین ټیکسټ د یوزر نه اخلي مثال لکه ایډرس ته غټ کېدی شي یا مثال داسې نور څه بایو یا ډسکرپشن وغیره نو هغه به دې کې ټیکسټ ایریا چې کوم ټیګ دی هغه به دې کې موږ استعمالی شو بیا زموږ ډراپ ډاون مینیو چې د هغې سلیکټ په سلیکټ کې بیا آپشنز دي نو په دې کې موږ آپشنز استعمالو لکه مثال جینډر خپل سلیکټ کا نو دغه استعمالیږي دې کې د هر یو ټیګ چې دی لکه فارم شو نو فارم جدا مقصد دی تاسو ته ریلایز بشي چې فارم مطلب څه دی لیبل مطلب لیبل دی انپوټ مطلب یوزر نه انپوټ اخیستی شو ټیکسټ ایمیل پاسورډ د هر یو جدا ټایپ دی اور بیا چې دی زموږ سره ټیکسټ ایریا دی نو ملټي لاین ټیکسټ وغیره چې موږ به دې کې سلیکشن او ډراپ ډاون وغیره ها په دې کې که تاسو وګورئ زموږ سره شپږمه مرحله چې ده په دې کې design for universal accessibility is not up the top. It must be engineered at the foundational HTML level to ensure the website usable for everyone. مطلب دا چې ویب سایټ رسایي چې کومه ده ویب سایټ ته چې راتلونکي دي هغه هر قسم کس کولی شي صحیح ده نو هغه دپاره دا شیونه چې استعمال کړي او دا انجینرینګ چې ورسره وکړي نو ستا ویب سایټ اس ای او سره بل دا وي چې د هر قسم یوزر لپاره اساني وي لکه ډسیبل چې کوم یوزر دی که هغه غواړي ای آر آی چې کوم رولز باندې هغه په دې کې استعمالولی شي ستا ویب سایټ کې نو ولنې زموږ سره چې کوم دی الټ چې دی ایمیج کې موږ استعمالو مینینګفل ایمیج چې کوم دی لکه مثال زموږ سره یو بک دی د بک نوم موږ ورکو په الټ کې او ایمیج ورکو موږ په ایمیج کې الټ کې موږ چې کوم ټیکسټ ورکړی دی د زموږ د اس ای او امپروومنټ شو صحیح شو دا زموږ سره انپوټ دی په انپوټ کې لیبلز دي فار ایوری انپوټ صحیح شو هر یو انپوټ چې دی هغه لیبل لرلی شي دا نه ده چې صرف یو انپوټ ته تا لیبل ورکړو خبره ختمه یوز ARIA rules for every where necessary role navigation مطلب دا هغه دی چې ARIA چې کوم رولز دي یو کس میګنیفایر یا یو بل څه استعمالوي نیویګیشن لپاره یو ټول استعمالوي چې موبایل کې خپل بیلټ ان موجود دي نو هغه ته اسانتیا دی اچھا keep heading ordered logic and sequential لکه زموږ هیډینګ چې کوم ذکر وکړو هغه موږ په order باندې پکار دي sequential پکار دي مطلب سیکوینس سره پکار دي بیا چې لاندې ګورئ نو زموږ چې لینکس دي وغیره دي د هغې یو داسې کلرینګ وغیره یا داسې یو طریقه کار سره جوړول غواړي چې یوزر ته اسانتیا وي چې د دې مقصد څه دی دا ټول چې کوم دا خبره موږ وکړه د الټ انپوټ ای آر آی ای او د هیډینګز حوالې سره د دې سره زموږ ویب سایټ چې دی یو قابل استعمال جوړ شي او د هر قسم یوزر لپاره قابل استعمال وي دا نه دی چې صرف لیمیټډ یوزر ها نو اوس دلته که تاسو کتلی شئ زموږ سره مرحله چې راځي نو هغه د فاینل انسپیکشن اینڈ ویلیډیشن نو دلته تاسو کتلی شئ یو پراپر ذکر یو پیراګراف دی هغې کې لیکلي دی بیفور مووینګ ټو سی ایس ایس صحیح ده چې کله تا یو پراپر سټرکچر ډیزاین کو کله ته ځې سی ایس ایس طرف نو اول خو به خپل کوډ ایچ ټي ایم ایل چې کوم دی به صفا کړې صحیح شو وګورئ سزي کې ټیکس وغیرہ مطلب ټیکس وغیرہ خو اخوا دې خو نه دي بوډي له لاندې خو نه دي بوډي له پاسه خو نه دي بوډي نه اخوا دې خو بار خو نه دي یا د مین نه یا د سیکشنز نه اخوا دې خو نه دي چې کوم ستا سټایل آوټ کېدی شي بیا دویم د دې کې چې ذکر کوم دی زموږ کوډ چې دی هغه بالکل کریکټ پکار دی پروفیشنل پکار دی لکه ان فیوچر کې یوزر راځي هغه ستا کوډ ویني او ډایرکټلی چینجز لپاره هغه ته اسانتیا وي هغه ستا کوډ په ریډیبلیټي کې اسانتیا وي په هغه ته ها د دې کې زموږ سره کوډ چیک کوالټي چیک لیست چې کوم دی انشور آل ټیکس آر پراپرلی کلوز دا مین شی دی
صحیح شو. زموږ چې کوم ټیکس دي اوپننګ او کلوزنګ دا پکار دی چې موږ د دې خاص تر خیال وکړو چې کوم کلوزنګ دی کوم اوپن دی. آیا چې کوم ټیګ اوپن شوی دی هغه کلوز شوی دی. لیست ایلیمنٹ کریکټلی نو اوورلیپینګ ټیګز. اها دلته مطلب دا دی چې کوم موږ لیسټډ ایلیمنٹ استعمالو، مثال بوډي کې موږ ایلیمنٹ استعمالو کو بلتر موږ د بوډي نه بهر هغه استعمال کړو دا غي سره زمونږ اوورلیپینګ کې دي چې زموږ ټیګز موږ یو آی کې فرق راځي شي. ها دلته چې یوز لوور کیس فور ټیګز اینڈ اټریبیوټس، اټریبیوټس وغیرہ لپاره موږ لوور کیس ټیګز استعمالو और دغه استعمالي کې لوړ کېږي دا نه چې مونږه کیپټل کې صرف لوړ کې د استعمال کوي سره مونږه کوډ صحیح نه دي. انډین کوډ فور ریډیبিলিټي کوډ چې هغه مطلب ریډ کولو کې سانتیا لپاره مطلب چې هر یو کس چې ډیزاینر دی کولاو کې هغه ته سانتیا اوایډ unnecessary div or span wrappers. مطلب د دې دا دی چې کته یو سپیسینګ یا د په ویب سټ کې یا پر سیکشن کې وکړي ډیز وغیرہ یا سپین وغیرہ نه اوایډ وکړه. پراپر سی ایس ایس باندې کار وکړه، هغه باندې مارجن اپلای کا، پیډینګ اپلای کا، نو ستا ویب سټ به وخت لوک راولي. دا زموږ سره پنځه چیک لیست دي دا فالو شي نو زموږ ویب سټ سره وخت ډیزاین او یو پراپر کلین کوډ لري. ها بینیفټ اف کلین کوډ کلین HTML مطلب څه دی؟ مطلب چې زموږ سره کوډ صفای نه راغی کارکردګي سره ده. صحیح. اول خو زموږ د دې کارکردګي دا ده چې سپیډ وای د دې صحیح دا نه چې اخو د خو کوډ نه کې مسلای کا موږ پکې ایکسترا ټیګز استعمال کوو یا ایکسترا ټیکس استعمال کوو. ټیکس مثلا لري ایکسترا څه شی استعمال کوو هغه سره زموږ سپیډ کمې دي شي لوډینګ ټایم وغیرہ. ها دا چې مینټینیبিলিټي کو یو ډیزاینر نیکسٹ ان فیوچر کا ستا په پروجیکټ باندې کار کوي نو هغه ته ډیبګینګ وغیرہ سانتیا وی اپډیټینګ وغیرہ لپاره سانتیا وی. اور بل چې بده کې کولیبریشن یوزر کا یو بل ډیزاینر کا سره بده کولیبریشن کوي نو هغه ته سانتیا وی چې یار د دې کوډ کې مال څه کول دي. ها دا زموږ سره چې دی بده کې زموږ سره بلو پرینټ حواله سره ذکر دی. او تاسو کولای شئ زموږ سره یو پراپر بلو پرینټ دی په دې کې HTML ټیګ کولای شئ دی بیا لاندې تاسو کولای شئ چې زموږ سره HTML ټیګ کلوز دی دا کلوزینګ دی او دا اوپننګ دی. صحیح شو. تاسو څنګه دا هډ کولای شئ دی او دا هډ د کلوز شئ دی دا ټایټل کولای شئ دی او دا ټایټل د کلوز شئ دی. دلته موږ میټا ټیګز وغیرہ SEO لپاره استعمالو CSS لینکس وغیرہ به استعمالو چې کله موږ پیج سره لینک کوو. بیا بوډي دا بوډي ټیګز دلته اوپن شیر او دلته کلوز شیر د قشن د هیډر د نیم د میل د دې کې سیکشن یا آرټیکل یا سایت دی دا یو پراپر فلو دا بلو پرینټ چې د دې سره موږ د ویب سټ چې کوم کوډ هغه بالکل کلیئري او بل دا چې اسانتیا یې موږ ته مطلب یو د سی کسر راشي چې هغه یو بګینر لیول سره هغه کوډ وی نه ډایرکټ پوښي چې د دې ځګي مقصد څه دی. ها اوس دلته چې د کوم سټرکچر دی د هغې حوالې سره ذکر دی چې د دې سټرکچر بیسیک چې دی دغه څه دی وضاحت څه دی او د دې هر یو شي جدا کار چې دی نو هغه څه دی. صحیح ده. مثال بیسیک دا دی چې د بلو پرینټ چې زموږ سره کوم دی د هغې وضاحت دی. صحیح شو. نو اولنۍ که تاسو وګورئ دلته زموږ سره چې ایرو کومه جوړه شوې ده د هیډر او نیم نه دا چې دی واضح زموږ سره سټرکچر ښکاري زموږ یو واضح سټرکچر ښکاري چې دا څنګه دی په څه حساب سره دی. بیا چې تاسو دا سیکشن آرټیکل اسایډ ولې نو د دې مطلب دا دی چې موږ سیمنټک HTML یا سیمنټک ټیګز استعمال کړو HTML ټیګز استعمال کړو مینینګفل کانټینټ او ګروپینګ لپاره. صحیح شو. ګروپینګ وغیرہ کوو. بیا فوټر چې دی په دې کې زموږ کم مینټیننس چې کم کار کوي یا ډیولپرز د جاوا سکرپټ وغیرہ کوډ چې موږ په دې کې ولیکو د هغې لپاره کلین کوډ کوم په فوټر کې ولیکو د اسانتیا وي. دلته تاسو کولای شئ د this structure provide clear hierarchy, inheritance, semantic and accessibility, a stable foundation for CSS and JavaScript. ها دا زموږ اتم سلایډ نه بعد چې کوم د
دغه ذکر و چې د ټیکس او د دې سټرکچر چې کوم بلو پرنټ او د دې وضاحت و صحیح شو. بیا HTML چې دی د دې حوالې سره لږ دغه دی HTML is the cornerstone صحیح شو. نو په دې کې چې کوم ذکر دی مقصد دا دی چې HTML یو زموږ سره HTML is the architecture blueprint for of your website. مطلب HTML زموږ د ویب سایټ لپاره چې دی یو مضبوط او یو سټرکچر بلو پرنټ دی د هر ویب سایټ لپاره. دا نه چې صرف تیاری ویب سایټ لپاره جدا جدا موږ HTML جدا جوړ ډیزاین کوو. هغه ستا د پروجیکټ پر ډیپینډ چې ته کوم پروجیکټ جوړوې نو ستا حوالې سره دی ستا د کلاینټ ریکوایرمنټ څه دي د کلاینټ ریکوایرمنټ اګینسټ ته څنګه جوړوې. نو سټرکچر چې ته فالو کوې هغه به همدغه شانتې فالو کېږي. ولې د سټرکچر نه چینج کېږي؟ ولې د HTML خپل ټیګ دي ته به دا خپل حساب سره یوز کوې. دلته تاسو کتلی شئ لاندې a solid semantic and well organized HTML structure is not optional. It is the single most important factor. مطلب چې کوم زموږ HTML چې کوم سټرکچر دی دا آپشنل نه دی دا یو زموږ سره موست امپورټنټ فیکټر دی. صحیح شو. زموږ لپاره ډېر امپورټنټ دی چې زموږ ویب سایټ لپاره اسانتیاوې ولېږي. دې کې تاسو کتلی شئ support true accessibility, enable smooth styling, complex interactivity, ensure maintainable and scalable web projects. نو مطلب یو خو دا چې اسانتیاوې ډیسیبل یوزرز لپاره اور په دې کې چې سموثنګ سټایلینګ وغیرہ کمپلیکس انټریکټیوي جاوا سکرپټ او د CSS حوالې سره خبره کېږي. بیا چې په دې کې چې کوم دی لاندې چې کوم انشور مینټینیبل اینډ سکیلیبل ویب پروجیکټس دا زموږ سره داسې یو پروجیکټ جوړ شي چې هغه مینټین کېدو کې اور ډیبګ کولو کې اسانتیا وي. نو دا زموږ د HTML حوالې سره لږ وضاحت و اور انشاءالله ډېر ژر به د HTML حوالې سره مونږ کوډینګ سټارټو. انشاءالله په بلې ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.